أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة آیت 14 ومن الذين قالوا ذلك ساننا چوئی إنا نصارى جبشك من نصارى أخذنا ميثاقهم أغستهم پوخلوز داغي فنسون ارقاغي حزن برخا مما ذکروا به داغنا چغیتا اغیت بیان کړشو فاغراینا بینهم العداوه نه پیدا کوم داغي پمینس کې دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه د قیامت تر ورځې الله لوزمات کې داغي نقصان دا وشو وسوف ينبئهم الله زرد خبر بکی الله غي بما كانوا يصنعون باغ کارونو چاوی کول یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءكم یقین راغلی تاسو ته رسولنا رسول زمون یبین لكم خارقی تاسو ته کثیرا مما ډیر دا غسنا کنتم تخفون تاسو په پټول من الكتاب الى الله کتابنا ويعفو مخعلی دا رسول عن کثیر ډیرنا قد جاءكم یقینا راغلی دا تاسو ته من الله دا الله طرفنا نور رڼا پیغمبر یادی وکتاب مبین کتاب وضاحت کونکي یهدی به الله هدایت کوي الله پدې نور او کتاب من اتبع اغچاتا چې پیروي کوي رضوانه دا غلرزا سبل السلام د سلامتی د لارو ويخرجهم روباس يغي من الظلمات الى النور ترون رواتا بإذنه بخبل توفيق ويهديهم ورسيغي الى صراط مستقيم غلارتا لقد كفر الذين كن كفر كړي کسانو کافر دي قالوا شغي ويري ان الله جبشك الله هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم دي دا الله دی وي د نجان نصرانيانو اغي دا خبره کړو نس پنصاراو کې د یعقوبیا د یو فرقه ده او ملکانیه اغي دا مذهب ده ځکه چې د دې دوه ډلو عقیده د حلول او حلول دي ته وی چې یو سیس بل سیس کې نه نوځي اغي الله تعالی عیسی علیہ السلام بدن کې نه موته ده دا فرقه اوس نشته پای کې 37 فرقې دي نور پای کې دنه درې د مولیانو دي برکه ته لیکته ایو بل او د لاندې 37 فرقې دي په يهوديانو کې دا غینم سیوا دي حدیث مطابق هو زیاتی دي اغه خپل اختلاف مونږ ته نه خوري زموږ اختلاف لا ور کی دا حنفی دی دا پلان کې دا پلان کې اغه کې د نړۍ اختلاف دی خلکو ته نه خوري قل فمن يملك ويا نسوق به اختیار لري من الله شيئا د من کول د یو سیز د الله طرفا ان ارادا کچرو وړي الله ان يهلك چې مونږ کې المسيح ابن مريم مسیح زوی د مریم وامه مردا ومن فی الارض جميعا وجرج پزماګه کې ټول الله دې مړ کو لوګ ور نسو کې من کول شي نه ولله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو عظم کې دا وما بينهما هغه سجده دوړ په من سوي د اختیار ما غسر دي يخلق ما يشاء پیدا کی هغه الله چې سو غړي والله على كل شيء قدير وقال اليهود والنصارى ويهودان نصانيان نحن ابناء الله من دل زامنيو واحباؤه دغ دوستانيو سمعاني لګل خپل تفسیر کې منصور بن محمد عبد الجبار قول نقل کړي چې ابراهيم نحعي ویلي يهودان مبارکي شیخ خپل کتاب کې منتل چې الله او دی یا ابناء احباري فبدلوا وقرأوا يا ابناء ابكاري ای کتاب کې رستو یا ابناء احباري زما ظالمانو زامنو داغي دا بدل کو یا ابنا ابکاری ته جوړ کو زما د خود اولاده تحریف دی کړو فقل فلما يعذبكم نوان ولا الله عذاب در کی تاسو نام ولا الله عذاب در کی مختلفو شکلونو کې درکو بذنوبکم استاد گناونو په وجا بل انتم بشرون نک زامن وین ولا عذاب درکو زامن نه درو وای بل انتم بشرون بلکې تاسو بشریه انسانان ممن خلق د جنس دا غنا چې هغه پیدا کړی دي سم خلقه یغفر لمن یشاء بخچا چوغواړي او يعذب من یشاء سزا ورکی چا چوغواړي ولله ملک السماوات والارض خاص الله به اختیار کې بادشاہ د اسمانونو د زمکې دي ما بینهما غسوی پمینس کی دی ویلیه المسیر خاصه طرف ته واپس کی دلی
یا اهل الكتاب کتاب ولو قد جاءکم رسولنا لیکن راغلی تاسو ته رسول زمونږه یبین لکم بیانی تاسو ته هغه مسلې چې تاسو غلي کړی دي علی فترة من الرسل رسول هغه وخت راغلی او وخت باندې درو د رسولانو کې عیسی علیہ السلام په 571 سال وروسته ان تقولوا اسنه دعوای ما جاءنا جنو راغلی مونږ تامین بشیر سوګ زیر ورکون کې ولا نذیر تنبیه ورکون کې مونږ چانو پوره کړی فقد جاءکم نبی شکر اغلی تاسو بشیر و نذیر زیر ورکون کې او تنبیه ورکون کې والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه قدرت لرونکی دی وإذ قال موسی لقومه کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم اذکروا شکر ادا کې نعمت الله علیکم د الله د احسان چې پتا شو کړی دی اجعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړی پتا شو کې پیغمبران اکثر بنی اسرائیل کې وجعلکم ملوکا تاسو پیدا کړی آزاد وآتاکم ما توحید درکړی دی هغه سولم یوت احدن جنید ورکړی چاته من العالمین دخلکنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای زمان قوم داخل شي پاک اسمه کتا التي كتب الله لكم هغه پاک اسمه جل او د پال لیکل دا مختلف توجیهات د دې بیا مفسرین وکړي یو دا چې دا دې ته ورننه ودل دا فرض پری باندې دیم دا چې لوح محفوظ کې الله دې په اړه لیکلی و او کبیر لیکي تفسیر کبیر تاسو دې د تلو حکم الله کړی دی دې ته ورننه وځي ولا ترتدوا واپس کېږي د ځمکې نه علی ادبارکم په خپل شاګانو واپس کېږي حکم تو شو زه ورشه جهادو کې شابه وطن قریبو خاصین کنی شیبت آوانیان قالوا بنی اسرائیل یا موسی بدتمیز دی ان فیها قوما جبارین لیکن پای کې یو قوم ډیر زور ور دي ایوب کې عروج بن انوک ته خلکو د هیڅ کافر وي قرطبی لیکي قرطبی هم خدروغ لیکي د خپل تفسیر کې دو مدنګ اسمان سره به وسا جنگي دریاب نه مې روبا س پنور به ریته وي ټول دروغ دي قرطبی لیکي پدې نه بس سه وحی کله وإن لن ندخلها لكن ممكن نور داخلي غوغيتا حتى يخرجوا منها تلدجي بخبل روزي داغينا اقولي وردي دا نور ايديا خلق دغه دينا غسته وإن يخرجوا منها نكچراغي بخبل روت الذين فإنا داخلون بشك يوم غور داخلون کې بیا ورزو قال رجلان اول بصروا بصي مؤمنان پکيو من الذين كسان يخافون جريد الانعم الله عليهم ما جل احسان کړو په دې دوانو انعام کړو د ایمان ادخلوا نو دیتا سو عليهم الباب غیبان دروازه ته د کلی ورته ورشه په خبره کول دروازه وي زور کلچرو اوس ختم کیږي تقریبا فاذا دخلتموه نکای تاسو ورننو ځای دروازه ته فانکم غالبون کین تاسو بزور وریه وعلى الله فتوکلوا خاص بالله ځان سپارین کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان قالوا یا موسی غیب اول بنی اسرائیل چې موسی ان لن ندخلها لیکن منچره چرنه داخلي ګدیدا ابدن هچره ما دامو فيها سو پرچاوی پاږي کی فسب انتن لارشتو وربک واسترب دلارشی فقاتل ادوا جنگو کې انها هنا قاعدون یکه مونږ دل دناسو عقیده دې خراب و دیو چې الله په انساني شکل کې راځي چټ مشرکانو قال رب اغول اے رب زما انی لا املک کن زو اختیار نلرم الا نفسي مگر ځان خپل واخي اورور زما هم د خپل ځان اختیار لري هارون یادي ففرق نفسلو بیننا زمون پمینس کې وبین القوم الفاسقين پمین د قوم فاسقين قال الاول فانها محرمه عليهم لیکن د غزم کا بند د پدی باندې 40 سنه سلوخ کالا بیا میدان تیه کیو کنا یتیهون فی الارض سروالی بروالی بوی پزمکا کې دیو بغخته وی چینی دوله چینی روته ټول الته کیو فلا تاسن تغمك وعلى القوم الفاسقين فرمان قوم واتل عليهم بیان کدی تانب ابن آدم خبر د دو زامنو د آدم بالحق پرشا روایتو کې راځي قابیل او حابیل نبی دی حبل شهید جوړ کو چې غوی اعلو حبل ازمک اول مرګ شیس علیہ السلام د ابراهیم آدم علیہ السلام زیو البدایه کړي اس قربا قربان کله چې قرباني او کړهوالو جدا
فتقبل من احدهما نقبل بشوا پدې کې یو تننا ولم يتقبل من الاخر او قبول نکړې شو د قابلنا قال قابل ولا اقتلنك حابيل دې زبخا مخذا قدهم قال حابيل انما يتقبل الله بشك الله قبلي من المتقين د پرهیزګارانو نام ځان کې تقوا پیدا کا لئن بسطت الی یدک کچره توګ دې ما تخبل لا سنا لاس پل لتقتلنی دې په جما قتل کې ما انا نه مزو بباسطن یدی الیگا بباسطن وګدون کې یدیا خپل لا سنا الیگا تا تا ستاره قتل لپاره لاقتلک دې رب طاقت لکم انی اخاف الله یکن ذهابیل یریکم د الله نا رب العالمین رب د مخلوق دې انی اريد یکن زغال ما انت بو باسمی سیاختشت په ګنا د قتل زمان و اسمکا په خپل زړه ګنا دکړې ردی شه دراول ردی غنم دراول الله نه تب فتكون من اصحاب النار شبت نور والون وذالک جزاء الظالمین دا بدل ظالمانو روایت پدې کې ګڼ دي سو په خزه جنگو الله ته قرباني وکړي د چا قرباني چې ورسول ولا نه بلاغي ناغه شو نا یو پدې کې زمیدار او قابل نه خراب دانی وروړي او حابیل خو مضبوط ګډ راوستو دی ګډ بو یو باندې ور راغی بل باندې را نه وطوعت له نفسه نفستقاغتا نفسه نفس قل قابل یدی قتل اخیه قتل روح قل فقتله نقتلك حابیل فاصبح من الخاسرین شاغل نقصانیانونا بیا پوګه باندې ګرځو چل نو ورته څنګه دی حق کم فبعث الله غرابا ولګ الله یو کار وزر ټیچینګ د بارا یبحث فی الارض کنستری کول پزمکه کې کارغاسم سپټی را پټی لیوری یهود د پاج او هي غتا کیف یواری چې څنګه پټ کی سو اتاخی سوا لا شو اخیه روح بل سوا شرمګاته موي کنه قال یا ویلتا بی ولها یا ویلتا هاي افسوس ته مالا عجزت ويذا عجشم کمزور شم ان نگونا دینا چې شم دې زو مثل هذا الغراب د کار غوندې کارغنم عقل تی وت کنه او واریا چې پټ کمزور سو ادا خي هلاش ضرور فل فاصبح من النادمين شدید اختیمانه کې دن کنا من اجل ذلك د دې وجنا د دې جرم د وجه خبر رسولات الله مینس کې نوح عليه السلام بیا ابراهيم عليه السلام بیا بني اسرائيل د دې وجه كتبنا على بني اسرائيل اولکه مونږه په بني اسرائيل باندې هغه ټیم بني اسرائيل نو ګوره دا استدلالونه کې خطا ده رستو انه من قتل حکم د قصاص یې چې دا مخکې موجود انه من قتل نفسا چاجه قتل کوي او نفس بغیر نفس بغیر د قتلو دی او نفس نه ازي وجو او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فکانما قتل الناس جميعا نگویا کا غټول خلق قتل کړل ومن احیاها وجاجب بج اسد نفس قتلنا فكانما احيا الناس جميعا نبا كدبج اسد طول خلق ولقد جاءتهم يكن راغلو ديت رسولنا رسولان زمون بالبينات فخر دليل سرا ثم ان كثيرا منهم بامدير يقينا الذين بعد ذلك رسول دينا في ذلك في الارض پزمک کې لمسرفون خام هذا حد نتیر وتن کیو انما جزاء الذين سزا بیانی د باغیان او ډاکوانو لیکن سزا د آی کسان یحاربون الله ورسوله چې جنگ کې د الله او د رسول سره کفر کوي یا باغیان دي تعویل مشکل قران کې ابن قتیبه وی یحاربون الله ورسوله چې دا بغاوت کې د حکومت خلاف یا د مسلمانانو د جماعت ندی جدای پلارو کې خلک یریز مګه کې فساد کې د درې قسمه خلک دي یو هغه سړی چې یو نفس بے ګناه قتل کې او مال ته وانه خلی دویم هغه چې قتل مو کې معلوم واخلي دریم هغه دی چې مال واخلي او سو قتل نه کی داګوان دی ماته وي ويسعون فی الارض او کوشش کی پزماګه کې فسادن د فساد ازمګه کې رواني کې شوبې کوي ماخامه تیار کې یا درځي ان یقتلوا سزا د حکومت د بکار چې قتل دګلی شي داخلك او یصلبوا یا پانسری کړی شي او تقطع ايديهم یا پریکړي لاسونه داغي څنګه څنګه کار کوي قتل کړي قتل لګلی شي تشغلای کړي دا نه پانسری کړی شي یا دغبل کار کړي تشغلای کړي قتل نه کړي یا پرې دې کړي لاسونه داغي
دویم دا و دا صلیب کې دا کار او چغلایم کړی دا او قتل هم کړی اول کې صرف قتل کړی وارجلهم یا کټ ټکړی شي لازخ په من خلاف ندل بدل او ينفع من الارض یا د وشل شي د ملک نه صرف يرولي کړی ذالک لهم خزي دا غیر پر شرمندگی را په دنیا په دنیا کې ولهم بالآخرة پر آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستلا من قبل مخکد دینا ان تقدروا عليهم چې تاسو وس بر شي پاغي ستاد نیولونه مخکد پولیس ته رسیدونه مخکې هغه سزا سم کړل نو بس هغه پدې کې نه دي فعلمون پوش ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی سزا خو بخوري عین اخلاصي نشته دی اخرت سزا یې دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو مال به واپس کی او دا قصاص وکيږي هدیته اتقوا الله یریګ الله نا وبتغوا الیه الوسیله کوشش کوي هغه ته نږدې کېدلو دې معنی دا نه چې هغه ته ذریعہ تلاش کې کم سے کم د تفسیر ماجدی خو یو وره کنه وسیله عربي وسیله د اردو وسیله نه مرادو اخون دروازه بابا لیکي محققین لیکي چې اخون دروازه او د پیر بابا د جنټانو د انګريزو د مغولو ټول فیسبوک باندې پنټ باندې پراته دي پیر بابا سید علی ترمذی رحمه الله جهانگیر د علمگیر د ترور ریو مغول دل تراله غلو هغه د آیت تفسیر کې لیکلي مخزن اسلام کې مخزن اسلام چې اوس کم نه چاپ ته دغه اندازې لړکړي دي دا ځړه نسخه د موږ سره مخطوط خونه د حضور چاپ دي ووره یارانو په مطلب یو کویږي طالبانو دا آیت ګور راغله د خدایا چې مان یې وروړي ویریږي له خدایا چې مان پکې د الله نه ویریږي وسیله ورته غواړي طالبانو وسیله وخت ته صدقه پويږي صدقه وسیله وي فرایض پځه روړینا له حرام بیرته کېږي کې یریږي حرام رضان ساتي امر منیو نواهی رضان ساتي دا وي دا معنا په تفسیر بیزاوی کې دا ویلې انوار التنزیل اسفار التاویل تفسیر بیزاوی علی بیزاد الاکینم دي باور کان دې خلق ما پستر ګدلې ول ډېر گمراهان وای چې وسیله وخدای ته پیر دې خلک زکه پس غلی پیر خدای ته وسیله کوي دې پیر د مخه دا وکي نو دا گمراه دی وي گمراهان دې شرمنده شي چې معنی تغییر وینا د تفسیر خبر نه دی غلط ولې او خینا الله ته قرب تلاش کې دنه ذریعہ تلاش کله بابا الله تعالی رضا کله پیرو کله پیغمبرو در مخه داو کې هغه تعالی اعمال کړي غزان لګړي وسیله خپل نیک عمل الله ته پیش کړه الله اسماء الحسنا پیش کړه دا وسیله ده یا رحمان الرحیم په ما رحم وکي دانه چې رحمان 500 ځله وای دا سه بوشي نه دا مفرد ذکر نه ثابت اسلام کې چې دا ټیک درځي 15 لک ځله وایا او دا دوم ځله وایا سے لګي ګناه کې وجاهدوا جهادو کې فی سبیله دا غفلار کې لعلکم تفلحون در پایدا سو کامیاب شئ ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي لو ان لهم ما کجرشی دا غیر پراغ سو فی الارض چې پزماګه کې دي جميعا ټول کافر سره ټول ازمه کشی و مثله معه داغه پشانت نور لیفتدو به در پاج فدیه کی ورکی پدې ساده جرمانه کی ورکی الله لا کلا من عذاب یوم القیامه دا عذاب درجه د قیامت ما تقبل منهم قبول من کلشی دا غینا لازم کو دا شان نور داد الله نه قبلی ولی کافر دی ولهم عذاب الیم در پر عذاب درناک دی یریدون غی بغولی کافر ان یخرجوا جروز من النار دورنا وما هم بخارجین منها حال دا چغی منی وتن کی دا ورنا ولهم عذاب مقیم دغیر پر عذاب دی ہمیشہ والسارق غلاګر سړی والسارقه غلاګر خزا مال چې وځه محفوظ پروتي کنه هغه دې پټ کی 500 روپے دی شپې دی یا دغه نه سیوا او چې قحط ني دا غلاګر سړی غلاګر خزه پټکړه گواهان په موجود شي یا په خپل درې ځله اقرار وکي فقطعوا ايديهما حکومت لپاره چې پری کې لاسونه د مړوندا پری به کې پتیر تور زر به ګرم تیلو کې ورکی جزاء بما کسبا بدل هغه عمل چې دی کړه دینا کالم من الله عبرتنا کا سزا د الله طرفا والله عزیز حکیم الله ډېر زور او ډېر حکمت والے لاس پرې کې د مړون دا حدیث کې ښه دلته کې اخر کې حدیث نه مننه سبه کې لاس پته کم ځای پرې کې
تفسیر بالحدیث دا ما کو د مروان د پوره عبد الله بن مسعود نم نقل دی جلالین حاشیه کې مشتا فمن تاب چاچ توبه وستا من بعد ظلمه پد ظلم یعنی دغلا دا غنا واصلح اصلاح کلام عمل خپل مال واپس کو ان الله يتوب عليه ان الله دا توبه قبل ال چاکه سے معاف کی ان الله غفور رحیم ان الله بخون ګړ مهربان دی علم تعلم ایت نه پويږي ان الله له ملک السماوات چګن خاص الله لدا بچی د اسمانو د زمکه يعذب من يشاء عذاب ورکی چر چوغړي ويغفر لمن يشاء بخي بچر چوغړي والله على كل شيء قدير الله پاس قدرت ترون کې یا ایها الرسول تسلی اے رسول لا يحزنك الذين غم جن کی تعالی کسان یسارعون تلوار کوي فی الكفر کفر پکاورونو کې تمه پکېګا زما بیان غلط ته کوله زما بیان صحیح نه ماته نه کینی یادی سمی کینا بل کار بکی من الذين صدعوا كسان الذي قالوا آمنا بافواههم جوای پخلوخ پلو چې موږ ایمان وروړل ولم تؤمن قلوبهم حال لا ایمان ندرول زړه منافقین ومن الذين هادوا صدعوا كسان الذي يهوديان دي سمعون غیر وقت خودن کی تا تعالی الكذب د پاره دروغ جوړول پتا باندې سمعون لقوم آخرین وکي خودن کی د بل قوم د پاره جاسوسی کوي هغه قوم لم یاتو کا تر نه دی راغله مولا صاحب نه دي شاګرد را لېږي ورته جسوي يحرفون الكلمه بدل كلمات الله من بعد مواضعه يسزين داغنا يقولون واي يخبلوا كشران وتا ان اوتيتم هذا قدر كل شيء تاسو تدا از خبر وشي فخذوه نغمنه وان لم توتوه كچتاو داس نشي در کوله داس خبر نه کیږي فحذرون ځان بچکه بیا غممنه ومن يريد الله واسوق جل وعلا فتنته بلا ركول داغو فلن تملك له توسن در غلب چکول من الله شيئا الله نه خبر داسې پکار و چې ګوره د قران حدیث مطابق خبري غمنه کله خلاف یې غمنه دیو ته الټه لګي اولئک الذین کسان دی لم یرید الله چې نو وړي الله ان یطهر قلوبهم چې پاکي زړه راغي لهم فی الدنیا غیره په دنیا کې خزن شرمندگی دا الله وی شرموم به ولهم فی الاخرة عذاب عظیم غیره په آخرت کې عذاب لوي سماعون للكذب ډیر زیات قبلون کې دروغ قبلی او خوري سټیشن جوړ کړی سنت سټیشن دی يهودو یو بګي بي بي سي CNN هم پکې دي الجزائر هم پکې دي باقي دا په دې مضمون راغلي ترجمه القرآن کې دوه میاشتې مخکې ډیر زیات قبلون کې دروغ غلام اکالون للسحت ډیر زیات خورون کې دي حرام خوري په مختلف طریقو په انټرنیټ باندې په دوکا باندې مال بدن وي فین جاؤ کن کچراغی تا تراشی فحکم بینهم نفیصلو کدائی پمینس کے ستاخ وخدا او آرد عنهم یا اڑو داغی نمخ وین تورد عنهم کچر تمخ اڑی داغی دا فیصلینا فلن یضروک شیئن اغی تا تا اس نقصان نشی در کولے وین حکم تا کچر تفیصلو کوی فحکم بینهم نفیصل کوا داغی پمینس کے بالقسط پا انصاف پورے یہودیان مینس کے فیصلہ پا انصاف کوا ان الله يحب المقسطين لیکن الله خو انصاف کوونکې خبر ادا وكيف يحكمونك اغي څنګه تعالی فیصله وروړي څنګه پتا کوي حال لا چې عندهم التوراۃ اغي تورات شتا فيها حكم الله پیګ الله فیصله شتا کنه درجم او نور ثم يتولون بامغي مخړي من بعد ذلك الذين رستو تورات نم مخړي تورات کوم دغه فیصله درجم شته چې زناکار او شادي شده رجم دي ما اولئک بالمؤمنین دا کسان دي هغه مؤمنان ان انزلنا التوراۃ یقین موږ نازل کړل دي تورات فيها هدى ونور پای کې هدایت او نور دي يحكم بها النبيون فصلیب کول په تورات باندې پیغمبرانو الذين اسلموا اغه چاهم په کول چې غاړه بستو ټول د الله احکام ته سرچټي کو منلې چا د پاره کویل الذين آیا کسان د پاره هادو يهوديانو والربانيون او خدای خلق بهم فیصله کوله ربین نه چاوي هغه چاته وي چې ماجمان ته سبق خي والاحبار علماء بهم په فیصله کوله مستحفظو په دی ویا چې دا غینه طلب کړي شو حفاظت من کتاب الله د الله د کتاب تورات هغه ته حواله شو چې د حفاظت کوي او قران ذمہ الله غسته دا آیت په دلیل ده وکانو علی شهدا او غیب دې خبر باندې خبردار
ولا تخشوا الناس نما یریږي تاو د خلقنا وخشونی زمانه یریږي ولا تشتروا بآيات وما خذما د آیاتونو په بدل کې ثمنن قلیل عوض معمولی ومن لم يحكم بما انزل الله سوک جی فیصله نه کوي باغ سو چې الله نازل کړی دی فاولئک هم الکافرون دا کسان کافر دي وكتبنا عليهم فيها فرض کړو موږ په دې باندې تورات کې ان النفس بالنفس جنفس بقتلیږي په بدل د نفس کې والعين واسترغبا استلشی بالعين په بدل لسترګه کې والانف وغاخ نپوزا بالانف په بدل لپوزا کې والاذن وغاخ بالاذن په بدل لغوک کې والسن وغاخ بالسن په بدل لغاخ کې والجروح قصاص او نور زخمونه به ټول بدل والا فمن تصدق به چاج معافیو کبه بدل غستلو وهو کفاره له دا کفاره شي د ګناهونو لري معاف کون کې د پاره بدا معافي کفاره شي ومن لم يحكم بما انزل الله سوق جي فیصله نه کوي باغ سو چې الله نازل کړی دی فاولئک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان صحیح مسلم کې امام مسلم لیکلی حدیث چردا چاہو 400 سیدنا برا بن عازب نے روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې يهودي ورته کړی شو چې هغه مخطور کړی شو هغه له کوړې خلق ور کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ایمان وروختل تاسو ته نو کو استادو کتاب کې د زنا سزا سره زنا هغه ول دغه شان ده کنه فخر سور کو مخله تور کو ویوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا تورات وروړې شو چې پاره کې هغه رجم حکم چې کوم دی بوته به خو پټه کو دوست بیا پته ولګی صحابه الله ستر کو پټ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو کس وروختو قسم یې ول ورکو چې تعالی قسم در کوم لا غرب پنو چا چې په موسی علیہ السلام تورات نازل کړي دي چې تاسو په کتاب کې زنا سزا کوړې او مخدور ول دي هغه ویلنا هغه کې تاسو مال قسم نو راکړه ما ودته سم خبر نه وکړه زمون په کتاب کې د زنا سزا رجم دی لیکن زمون په اشراف او غټو خلق اشرافیا چوته وي او مالدارو کې زنا عام شوی دا په دې وجه مونږ دی له خدا سزا ورکو چې مخول تور کو او غریبان له سم صحیح سزا ورکو دې سلسله کې دا درې ایتونه رالو من لم يحكم بما انزل الله 44 45 47 ابن العربی مالکی ویل دي چې دا الکافرون ظالمون الفاسقون ټول له هدان په باره کې دي بلکې کې جواهر القرآن کې لیکلي دي ومن لم يعتقد بما انزل الله ومن لم يحكم ومن لم يعتقد حواله ورکړه د مسند احمد کې دا خبره نشته وقفینا ورسترو لګمونګه علی آثارهم ندی په نقش قدم باندې بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم هغه پسې راغلی پسې مصدقا لما تصدیق کون کې وداغي بین یدی هجراغین مخکیو من التورات هغه د تورات باندې اضافه نه کوم هغه وي واتیناه الانجیل ورکړم غل انجیل عیسی علیہ السلام د الله ما انجیل ورکړ فی هدى و نور دا آرامی زبان کې آرامی بیا روسو ترانسلیټ شوی دی یونانی زبان ته اوس دې سره آرامی نشته عبرانی دا اوس دشته یونانی زبان والا فی هدى و نور پای کې هدایت او نور اغسطی انجیل روک شوی په خپل دې دای قائل دي چې رساله او هغه روک شوی دا اوس یاداش لیکلي د شاګردانو نه پای کې الله سره کلام شته بالکل سورۃ الرحمن غونډه آیتونه بغشته انجیل برناباس خو بالکل د قران غونډه کړي اکثریت د قران غونډه کړي خو انجیل برناباس د دې انکار کوي څلور غټ اناجیل دي په نس دا 25 عیسوی کې دي جمع شول بلا انجیل نو هغه په میزبان کې خدای نیکیا او سو په نیسیا میټینګ وي 25 عیسوی کې عیسی السلام نه 15 کال وروسته هغه په میزبان کې خدای میز ورکاو کوم چې په میز پاتې شو هغه صحیح دی کوم چې پرې وته نه غانې دي همیز یو ورکاو دا څلور انجیل نه پکې خوښتو هغه شاګردانو نه انجیل دی یو پکې يهودي دی هغه منافقو تفصیلی بحث دی انجیل هغه موږ ورکړو هدایت او پای کې نور او رڼا او مصدقا لما د انجیلم تصدیق کوونکو د هغه اصول بین یدیه چې دا مخکوم من التورات چې تورات او هدى و موعظه للمتقین انجیل هدایت او نصیحت د متقین د بار خپل زمانه کې وليحكم موږ دا حکم کړو اهل الانجیل انجیل والو د فیصله لیکي
بما باغ انزل الله فيه چلار لګلی په دې انجیل کې ومن لم يحكم چاچ فیصله ونکړي بما انزل الله باغ چلا نازل کړی دي اولئک هم الفاسقون دا کسان دي فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب نازل کړی دي موږ ته قرآن او تورات راغی انجیل راغی تا ته موږ قرآن ورولې کتاب بالحق د حق د بیان لپاره مصدقا تصدیق کون کې لما بین یده دا هغه چې دین مخکیو ګوره دې کې د يهوديان نصرانيان ته یو سبق دی ای وی قرآن د خلکو سره دی داوه کې د الله کتاب دی اوس هم انګريزان دا وایي عیسایان الله وی چې تورات نازل کړي چې انجیل نازل کړي هغه دا قرآن نازل کړي لما بین یده تصدیق کی دا اصول چې د مخکیو اصول عقاید زیادو مقاید یوازې توحید نه تصدیق کی توحید عقاید او ټول عقاید تصدیق کی اصول هغه د ویل شي من الكتاب تیرې شو کتابونو ومهیمنا علیه او سوکه کون کې په دغه کتابونو قرآن پاغي سوکه کی کم ځای هغه غلطی کړي قرآن هغه واضح کی کم ځای هغه زیاتې کړي هغه سوکه کوي فاحكم بينهم نو فیصله کوي دی پمینس کې بما انزل الله دا هغه مطابق چې الله نازل کړی دي ولا تتبع اهواهم مذدي بخایشات پسې اما جاءك من العلم اوردن کې بشیر اغنا چراغل تا ته حقنا لكل جعلنا منكم دبر هر چا چې پتا سو کې مقرر کړی دي موږ دا قرآن شرعتا شریعت و منهاجا واضح لار قرآن او شریعت دی ولو شاء الله کچ الله وخت لجعلكم امه واحده تاسو به خامخا یو ډله جوړ کړو جبرن ولیکن نکی ولکن ليبلوکم لیکن دې د پای تاسو امتحان وکي تاسو یو ډله نکړی جبرن فيما تاکم پاغس گئی تاسو درکړي امتحان کوي فاستبقوا الخيرات وان دیواله کوي دیو بل نه کو کارونو تا ان الله مرجعكم جميعا خاص الله تا واپس کی دل استاو د ټولو فینبئکم نا خبر کی تاسو بما کنتم فيه تختلفون واغسو تاسو بکی اختلاف کوونکی وې وان احکم بینهم او حکم در کوم زتا تا چې فیصله کوي دی پمینس کې بما انزل الله داغه مطابق چلنا نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم روانه غداغي په خواهشات پسې وحذرهم وزان بچ کو داغي د خواهشاتونه ځان بچ کو داغي نه اي يفتنو کچرتا وانړي عن بعد ما دباز اغنا انزل الله اليك چلنا نازل کړی تا تا فإن تولوا نكثر دي مخوارو فعلم قوشا أنما يريد الله شيكين الله غواري أن يصيبهم چورس وديت عذاب ببعض ذنوبهم فسبب دباز گناون ددي په دنیا کې وإن كثيرا من الناس كن ډېر دخلكن لفاسقون خامخنا فرمان دي چې دي مخړي فإن تولوا مخړي نفا حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت طلب کوي چې قرآن نه مخړي نسکه جاهلیت غواړي ومن احسن من الله سوق ذات خیر الله نه حکما فیصله کې لقوم یوقنون دا قوم د برشیق الذی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى مجرب تاسو يهوديان و نصرانيان لا اولیاء دوستان رازداران بعضهم اولیاء و بعض اولیاء بعض بعض داغي دوستان دي د بعضو خپل کې یو دي تاسو ته خلاف ومن يتولهم وچا شغي سره دوستانو ساتل منکم پتا سو کې فانه منهم يقينا داغي نه ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله توفيق د هدایت نور کې ظالم قوم ته فتر الذين بنبتا كسان في قلوبهم مرض داغي پرونو کې مرض د منافقت يسارعون فيهم هرس کې دا يهودانو په دوستانه کې يقولون وايغي افغانستان والا نقشا يريغمون ان تصيبنا دائره چې موږ د بسحاد سرور سي ندي برا سره امداد کوي د انډیا والا فاس الله نذير چې الله ان ياتي بالفتح فتروا الاسلام او امر من عنده یا بل حکم د خپل طرفا فيصبحوا علامه نشباغي باغسو سروا في انفسهم چې بخپل ژوند کې پټ کړی دي د من خیمانا ويقول الذين امنوا مؤمنان بوای هؤلاء الذين دعا ايدا کسان دي اقسموا بالله چې قسمونه خول دي په الله جهل ایمان مخبل پاخ قسمونا انهم لمعكم چکنن دی تاسو سره دی پاخیدو په عمل کې واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا آیت اشاره ده
حبطت اعمالهم برباد شو عملنا داغي فاسبوا خاسرين شو لغي تاوانيان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خطاب منافقین ہوتا من یرتد منکم سوج مرتد شو استاسنا عن دینه دخل دیننا پروايي مکوا منافق شو وړي دو فسوف یات الله بقوم زګیزر د الله برا ولیو بالقوم يحبونهم اغبدي سر منکی الله باغي سر منکی ويحبونه وغيب الله سر منکی ذلة على المؤمنين نرم بوي مؤمنان سر عزة على الكافرين سخت بوي بمقابله د کافرانو کې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بګید الله دین د پاره ولا يخافون نبيريږي لومت لائم ملامتیا د ملامت ګرنا دا ټوکړه شیخ صاحب زمون سندونو کې لیکلي لما سند کې تب دین بیان کې نه بیانېږي د ملامتیا د ملامت ګرنا ذالک فضل الله دا فضل الله یوتیه من یشاء ورګی دا جل جو وړي والله واسع علیم الله فراخره واستن کې عالم نه پارسو انما وليكم الله ورسوله یقینا استاسو دوست الله او د رسول له والذین آمنوا واکسان چې مؤمنان دي ته يهوديان سره دوستانه مکو الله سره دوستانه او مؤمن سره وکا الذين مؤمنان اکسان دي یقیمون الصلاة نخیده توهم چې اهتمام کی د مانځو سستی نه کی لګه د منافق ويؤتون الزکات او زکات ورکی شومتیا نه کی لګه د منافق وهم راکعون حال لا چې الله تعجزم کوي معارف القرآن د نقل کوي چې سیدنا علی پر رکوع کې ټوټو فقیر راغی او غلی خپل ګوتنه ګوتما ورکړه الموجم الاوسط کې دا نقل لی اصلا ولیکن دا دروغ دی سند انتهایی کمزور دی بلا جرح په دیوانه شوی حاشیه کې ومن يتول الله ابن کثیر ابن تیمیہ ټول په تنقید کړي ابن صاحب کلبی دروژن دی پکې سوک چې چا دوستانه او الله او د رسول سره والذین آمنوا د مؤمنانو سره دا د الله ډله اولئک حزب الله ذکا فإن حزب الله پس بشک ډله د الله هم الغالبون خاص غي کامیاب دي الله پنځ غالب دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا تتخذوا الذین مجوړوي کسان دوستان مجوړوي رستبوي اولیاء اتخذوا دینکم چې ګڼلې دی هغه دین تاسو هو ولا عبادتو کې ولوبه ستا دین ته غب شپ کوي من الذين اوتوا الكتاب دا دغه کسان نه دي کتاب ولور کړی شوی دی جیوز دو کرسچین من قبلكم استاسنا مخکې والکفار نور کافران انبیاء ولا اولیاء غیم جوړوي دوستان واتقوا الله يرګوي د الله ان کنتم مؤمنین کجریه تاسو مؤمنان فاذا نادیتم من الصلاه مثال وګورا دا غیر ټوکو کله چې تاسو اذان کوي مانځه د आवाज کوي تخذوها حزوا ولعبا غنی دی هغه ټوکې ولوبه پابندي په لګي اسرائیل کې انډیا کې پابندي ده ذالک بانهم قوم لا یاقلون دا پدې وجه کې دا یو قمقل قوم دی کل نلري بیا کلري قل یا اهل الكتاب و یا کتاب والو هل تنقمون منا تزغبت نغنه زمونا ان موږ بدی شو پدې وجه الا ان آمنا بالله مگر صرف پدې خبره دا خبره چې موږ ایمان وروړې په الله اما انزل الینا فاغسو نازل کړي شوی دی موږ ته اما انزل من قبل فاغسو نازل کړي شوی دی مخکې وان اکثرکم فاسقون او زموږ د عقیده دا چې اکثر پتا ځو کې نافرمان دي قل ويا هل انبئكم آیز خبر کم تاسو بشر من ذالک پډیر ناکارا سره د دینا مصوبتن د بدلی په لحاظ عند الله اذا الله پنځ من لعنه الله دین دا غچا دے چې الله لعنت کړي باغ دا بدترین دی وغضب عليه وغضب کړي دی باغ باندې وجعل منهم القردة او جو کړي داغنه شادوغان والخنازير او خنزیران وعبد الطاغوت او بندگی طاغوت یې کړي دا عبادت فعل ماضی دا عبد الطاغوت نه وعبد اولئک شر مکانا دا کسان بد مرتبه ولذي واضلوا اور ډیر زیات به لارې دي عن سواء السبيل برابر لارنا فاذا جاءوكم مغجرا شدا سلام منافقان اذا لقوا الذين امنوا قالوا دي ويامنا من ایمان راوړل وقد دخلوا بالكفر وحال لا شديد داخل شوی د کفر سره دا ټول دغه تفسیر دی وهم قد خرجوا به اغي وتري د کفر سره والله اعلم بما يكتمون الله خبر له باغسا چغي پټي وترى كثيرا منهم او وين تدير داغين يسارعون في الاسم چغي غلي په ګناه کې والعدوان په ظلم کې دا منافقين
واکلهم السحت په خورلو داغي په حرامو کې حرام ډېر ډېر خوري لبئس ما كانوا يعملون اما غا ډېر بد دی هغه ملنا چغي کول لولا ينهاهم الربانيون وين منکی غلنه کان نیک سړی ولې بیان نکي والاحبار وعالمان عن قولهم الاسم داغي درغجن وینانا واکلهم السحت او د خورلو داغي حرام ولا لبئس ما كانوا يصنعون خامخا ډېر بد دی هغه چې اغي جوړول وقالت اليهود ويهوديان يد الله مغلوله لا است الله تړل شي دي غریب دي دا ظالمان دي غلت ايديهم الله بیان کی تړل شي دي لاسونه داغي د خپل سره لاسونه تړل شي ولعنوا باغي لعنت کړي شي دي بما قالوا وسبب د وینا داغي بل جواب بل يداهم مبسوطتان بلکې دا غدوړ لاسونه د الله دوړ لاسونه سمج لا غشان لایق دي فراخ دي مبسوطتان فراخ دي دا لاس تړل لاس فراخي دا شومتیا ته ویل شي لاس تړل او فراخي سخا ته ویل شي ينفقوا كيف يشاء خرج کوي څنګه چې غواړي وليزيدن خامخا زیاتی کثیرا منهم ډیر لا پاغي کې سزیاتی ما انزل لگا کتاب در نازل کړی شوی دی مې ربک استاد رب طرفا سول زیاتی طغیان او کفر سرکشی او کفر والقینا بینهم شهود مونږ داغي پمینس کې العداوه والبغضاء دشمنی او بغض الى يوم القيامه د قیامت درځ پورې کلما اوقدوا نار هر کلا چاغي بل کړور اور بل کی کنه سلانجه جوړ کی یو مګ د سترګې خړې شي او بلتا للحرب د جنگ د بارا اطفاء الله ان الله اغل ملکی يهوديان همیشه فساد کوي او عیسایان وی کوي ويسعون في الارض فساد نو کوشش کی پزماګه کې د فساد د خورولو د يهوديان خو دي خپل نور په خپل کوي ته وښته بیا جوړ دی په باندې بمباریو کی په باندې ډبل لوټه را ورزي دا افغانستان کې دا چلته والله لا يحب المفسدين الله نفخي فساديان ولو ان اهل الكتاب امنوا كتر كتاب ولو ایمان راوړل صحیح ترغیب دی ایمان ته واتقوا ځان بچکړو د شرکنا او سموره يهوديانو ولکفرنا عنهم خامخا مفکړې بومږي تا سیئات ګناونه دغي الله به بخم دي رزيله بخم دي وسمشا ولا ادخلناهم خامخا من بداخل کړو واغي جنات النعيم جنتو د نعمتونو ته اوس ترقی کی په ترغیب کې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل کچراغي عمل کړی په تورات او په انجیل په خپل زمانه کې یا اوس په یو کو هغه کراغلی چې رسول اخري پیغمبر فرقلیت برازي وما انزل اليهم باغساج نازل کړي شوی دی من ربهم ندید رب طرفه چې قران دی نو فائدې او برکات د قران وګوره لا کلو من فوقهم نهامها خوراک بیکلو دی د بر طرفنا بران بوخ بوخ شیو مشران بسمو ومن تحت ارجلهم ولان دخلوا خپونا کشران بسمو وخ بوخ پسونه بکید لاندې میوه به خوري منهم امه مقتصده بعض داغینا یو ډل اشتره حق پرستا یعنی دی کې یو ډل اوسم حق پرستا اشتره سم دیو وکثیر منهم اور ډیر پدی کې ساما يعملون ډیر ناکا دا عمل چغیه کوي یا ایها الرسول رسول ذمہواری صدا اے رسولا بلغ رسوا ټول ما انزل الیک اغه سوچ تا نازل کړی شوی دی مې ربک استاد رب د طرفا وان لم تفعل کچرت ودنکو ان ټول دی ان رسول ټول قران او حدیث تبلیغ دیونکو وما بلغت رسالته نتان رسول پیغام د الله تر خلق پروان مکوا ولی والله يعصمك الله بچکی تا من الناس خلق د قتلولنا خلق وچو خود کې واخو شو کنه دا آیت هغه وخت نو نازل شوی درستو ان الله لا يهدي ان الله مقصد تنرسي القوم الكافرين قوم د کافرانو کافر قوم مقصد تنرسي ان جنت تنرسي یا خپل مقصد کې اغه نه کامیابی قل یا اهل الكتاب اے کتابیانو لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ دین صحیح حتا تر دې تقیم التوراۃ والانجیل چې پورا عملو کې هغه په تورات او انجیل وما انزل الیکم پای کتاب نازل کړی شوی دی تاسو ته من ربکم تاسو رب د طرفا وليزيدن خامخازیاتی کثیر منهم
ډیرو لپدی کې ډیرو يهوديان له سیوا کوي ما انزل الیگا دا قران چې نازل کړی شوی دا تا امر ربک استاد رب طرفا سول سیوا کې طغیان او کفر سرکشی او کفر قران ته دې دروژن کتابوي نه کافر شي فلا تعسى فاستغمك وعلى القوم الكافرين فعذاب د قوم د کافرانو ان الذين امنوا يقنا کسان چې ایمان وروړي سره پجبا والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والصابئون وصابيان ستاره پرستو نور سپوږمۍ او د نه سیارات او عبادت کوي والنصارى ونصرانيان من آمن بالله چا چې ایمان وروړي د دینه د ټول ایمان ترغیب دي والله واليوم الاخر پر درستنه وعمل صالحا وعمل کنیک فلا خوف عليهم نشتا سیر پدی باندې ولا هم يحزنون نبدی غمجن کیږي دومره کافی ان شاء الله